کریم صلی الله علیه وسلم په نابالغه کې او بلوغ نه پس او نبوت پورې او نبوت نه پس ګناه کبیره نه کړي، ګناه صغیره نه کړي. هر نبی ګناه صغیره او کبیره نه پاکي. دلیل ریفرنس لا ینال عهد الظالمین. زما عهد و پیمان د رسالت او نبوت ظالم مشرک بدعمل ته نه ملاویږي. سبحان الله. او دا شی کسبی نه چې مهنت کو نبوت چاته ملو شي د نبی رسول الله نه مخکې نه، دا وهبي دی الله ورکوي. په دې کې ته خبرې نشې کولی، دا په مهنت نه ملاویږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا شو، 40 کاله ژوند یې څنګه تیر که د ګناه صغیره کبیره نه پاک، او داسې پہچان جوړ که 40 کاله پس چې نبوت شریعت وحی راله به ته ویم نو خلکو ته څه ووایي جربناک مرارا، موږ ستا تجربه همیشه کړې ده، تا همیشه صادق او امین پاتې شوی، صادق رښتیا وی، امین امانتدار. جربناک مرارا. دا ورته ملو شو خطاب، تمغه، امتیاز. د هغې نه پس هغه دا ووایي چې 40 کاله مې څنګه تېر کړه، رښتونی او امانتدار، څنګه وخت مې تېر کړی دی. سبحان الله. 40 کاله عمر دی او چې اعلان وکړو صفا غر باندې چې ټول راشه نو ترونه یې مرایل. ولې؟ ترونو به ویلو کړه چې دا ته وړوکې موږ مشرانو ته موږ راغواړئ، ټول ترونه یې حاضر وو. مطلب څو نبي علیه السلام دونه شان او دونه عزت و چې هغې راوغوښتل او ټول رالل. وي څنګه یم؟ وي اوچت سړی. که تاسو ته ووایم چې د غر نه شاته په تا باندې حمله ده، په تاسو باندې څوک حمله کوي، نو منې؟ وي او منو جربناک مرارا. تا دروغ ویلی نه دی. نو ووره قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ولا لا اله الا الله محمد رسول الله. د الله نه علاوه یو معبود، مسجود، خالق، مالک، رازق، مختار کل، د نفع نقصان مالک، حاجت روا، مشکل کشا، د عزت او د ذلت مالک، د کامیابی او د کامرانه مالک د الله نه علاوه نور څوک نشته. وای بس چې دعوت کار شروع که 40 کاله ښه تېر کړه، چا دعوت نه ورکو، خو توحید دعوت شروع کو، کاڼي، غصه، کنځلې، جګړې، تکلیفونه، مصیبتونه، پریشانه، تبا لک یا محمد سائر اليوم لهذا جماعتنا. هغه ابو لهب چې ګوتې اوچته کړه، صوبې ازاده کړه، چې ورته ووایي چې ستا واره شوی دی. اک ابو لهب څه وایي چې ستا دپاره هلاکت ای محمد، همیشه همیشه تا دې لپاره موږ جمع کړو چې د بوتانو نفي دې وکړه او توحید خبره دې وکړه. نو الله ورته جواب کې څه وایي تبت یدا ابي لهب وتب. چې ابو لهب دواړه لاسونه یعنې د هغه پوره جسم د تباه شي او هلاک شي، د هغې دپاره هلاکت وي. دا الله جواب ورکړ چې کور کې یو بزرګي، نیکه یا پلار، بوډا عبادت کوي، ذکر کوي، تهجد کوي، الله ته جاړي، ښکلی ژوند تېروي، عطر لګوي، جومات ته ځي راځي، نو خلک وایي کور کې یو باباجي دی د الله ولی دی، فرښته ده منکره، ځکه چې دعوت کار نه کوي. خو چې هغه بابا دعوت کار شروع کړي، نیکه یا پلار پاسه مانځله پاسه، سهار وختي د مانځله پاسه بړستنې وغورځوئ، اخواشه مانځله ځئ، لوپټې واچوئ، کپړې کولو واچوئ، په سر لوپټې اچوئ، بانګ وي، ټي وي بند کړئ، ډرامې مه ګورئ، فلمونه مه ګورئ، بازارونو کې مه ګرځئ. چې باباجي دعوت شروع کی، وي زنګ کور کې یو باباجي دی، دماغ یې خراب دی. او چې هغه باباجي دعوت نه ورکوي، خپل لمونځ او دس کوي، وي فرښته ده منکره جی، فرښته ده. حق نبی علیہ السلام سره وکړو، وی تم صادق اور امین ہو، سچے امانتدار ہو، آپ میں ٹکٹس موجود ہیں. خو دعوت کار شروع کو نو کنځلې او جګړې او وینا ویشتل تکلیفونه شروع شو. د نبی علیہ السلام د راتلو نه مخکې سالاتو حدود 4 څنګه وه، 40 کاله څنګه تېر کړه، دا مې ته ووایي. دې کې ډېر واقعات دي، 100 ورځو کې نه ختمېږي، خو زه خلاصه لو بالباب نه چھوڑ طایرانه نظر په تاریخ اچوم، په سیرت.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک راضی بخاری شریف روایت ته حبب الی الخلا زما پړ کې دا خدای پاک واچولو محبوب کړو چې یوازې د الله عبادت وکم. نو خدیجه رضی الله عنها به سامان تیار کو ځان سره به یوړو او په غار حرا کې به عبادت کو د الله ولړ کې واچول. نو یو پیرا ناموس فرښتہ جبرائیل علیہ السلام ول راغه او ته لیکل اونې ول چې اوه اقرا اقرا اقرا. نبی علیہ السلام نو ایمان بقارئ ما سبق ویل نه ده زه خو امیم د امی معنی څه ده ان پړ نه دا خبره غلطه ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک چې امی راشه دی مطلب دا دی ان پړ نه امی معنی کمنګ د فلانی امید یعنی دا مطلب دا چې ان پڑھ دا خبر ٹھیک تھا. خو چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارک امی راشه دی ترجمه دا دا جس کا دنیا میں استاد نہ ہو. اللہ اکبر. سبب ہے امی جس کا دنیا میں استاد نہ ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا ان پڑھ ویل شي نه دا ادب الفاظ دا دی جس کا دنیا میں استاد نہ ہو. امی امی لقبی مانا بقارن چې کله اقرا 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 ویل شي نبی علیہ السلام سوې نقطه وره غور سره اهم نقطه بیانوم مانا بقارن. خو کله چې جبرئیل علیہ السلام اونیو او دبوي ک کادت نفسی تضحک زما ساوتا دون زور راک نبی او داونه چې اقرا نقطه اقرا بسم ربک الذی خلق. خالی تعلیم د سړی نه خر جوړي هغه تعلیم چې هغه کې د الله نومي الله اکبر هغه سړی کې شعور اخلاق کردار اټیکیټس پرنسپلز اقدار پیدا کوي. ما ډبل میں پی ډی کړي یونیورسيټي کې سبق پڑھاوم صحیح ده دنیوي تعلیم خوشې دی بچو ته به خایو ما یې زده کړې تاسو مې زده کوئ پیسې او په ګټو دا جایز دي او په دې ته ثواب ملاويږي. خو میتھس فزکس کیمسٹری اکنامکس لاګرتم میتھس بوټنی سوشالوجي جیالوجي دا چې کوم سبجیکټس دي دا فنون دي آرټس دا آرټس دي. په دې من هنر زده کوو د غشي زده کوو په دې بیا دفتر کې کار کوو پیسې به ګټو دا لپاره جاب دي او دا جایز دي او په دې ثواب ملاويږي. علوم حقیقیه العلم ما قال الله وقال الرسول وما سوى ذلك فهو وسواس الشياطين. هغه علم چې ور سره د الله حکم د نبی رسول الله طریقه قرآن حدیث نوی اوستانه جاهل جوړي نو وی پڑھے لکھے جاهل. الله اکبر. په نقطه پوښ نبی رسول الله اقرا اقرا وتوی نبی رسول الله نو وی اقرا بسم ربک الذی خلق او دبو ایک کادت نفسی تضحک نبی علیہ السلام او اقرا بسم الذی بسم ربک الذی خلق. دا نیم صورت نازل شو اقرا نیم صورت نیم بیا نازل نشو بیا مزمل او مدثر مزمل مدثر نازل شو بیا دا نیم نازل شو. الله اکبر. نبی علیہ السلام ته وی چې اقرا هغه تعلیم چې ورسره د الله نوم نوی ګوره دا بعض خلک یو جمله ویل ډیره غلطه جمله غور سره اوره او زه غور سره اوره بعض خلک یو جمله وی او غلطه وی او د خلکو ته خیال نشته. خدا خبره زه هغه کس کوم چې ما ډبل مې کړی نو سټی کې پړاوم نو تاسو ما نه خفکیږئ. ما دا بعض خلک وی یاره تعلیم خوشي تعلیم کول پکار دی نو دا ټول خلک وی تعلیم هی بچی مې تعلیم ورک س اف ایس سی بی ایس سی او لیول ام بی اے بی بی اے غلې کینا الله بنده دا خو ما مزده کړی دي زما بچی مزده کوي تاسو مزده کوئ. تعلیم خشه دی قرآن حدیث تعلیم خشه دی هغه کې د وړو کې د لوی اخلاق کردار د ښځې حقوق والد حقوق پلار حقوق د مور حقوق د ګاونډي حقوق د لارې حقوق د خبرو حقوق د مجلس آداب
دا خو قرآن و حدیث کې دي. تعلیم خشه د قرآن و حدیث چاہے کہ آداب اخلاق اټیکیټس دا خبرې دي. فزکس کیمسټري اکنامکس لګره ته میث دا به زده کوو. د کې د وړو کې لوی خدمت شته، د مور پلار خدمت شته، د خبرو انداز، رفتار، گفتار، اخلاق، د خبرو ستا انداز به څنګه وي. دا خو موږ ته قرآن و حدیث ښیي، مذهب راته ښیي. تعلیم خشه دی د پاره جاب فزکس کیمسټري اکنامکس لګره ته میثس سوشالوجي جیالوجي ان شاء الله خشه دی زده کوو. ما مې زده کړی. خو د پاره د اخلاق، کردار، عزت، عظمت، اقدار، حقوق، چھوٹے بڑے کی قدر، عزت، د ګاونډي حقوق، د مور پلار حقوق، د ښځې حقوق، د بچو تربیت دا په قرآن او حدیث کې.